دوو ټیمونو کې بنده الله ته ډیر نږدې دوو ټیمونو کې یو چې کله د بنده روجي د الله ته ډیر په نږدېکت کې یو چې کله د قرآن تلاوت بنده شروع کړي نو د الله ته ډیر نږدې شي نو چې د سړي روجي په ژبه قرآن الله اکبر دی به څومره رب ته نږدې وي دی به څومره رب ته نږدې وي د قرآن حفاظو ټوله ورځ قرآن لولئ ټوله ورځ قرآن لولئ د قرآن صداګانې اوچتې کوي بچو کورونو کې ولولئ بیټکونو کې ولولئ کور کې کمرو کې قرآن ختم کوي بیټک کې قرآن ختم کوي خپلو کمرو کې یوه کمره کې قرآن موروئ قرآن شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن دا میاشت هغه ده چې دې کې نازل شوی دی قرآن بچو رب در باندې لوی احسان وکړو رب هم دا نعمت قبول کا رب هم استقامت نصیب کا بچو خود د قرآن تلاوت په نه پرېږدئ او کور کې به بچیا د مور به ډېر قدر کوي بچیا د پلار به ډېر قدر کوي بچیا د استاذ به ډېر قدر کوي بچیا کو نن خلق قطب الدین بختیار کاکی زوتی نو د په شا مور ده نن کو خلق بایزید بوستامی زوتی د په شا کونډه مور ده نن که خلق امام شافعی زوتی د په شا کونډه مور وخه د دې په شا میندې وي میندې ښه بچو یاد بساتئ یوه خیره داسې ده که نه چې کله هغه خیره وشي نو د هغې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی او یوه دعا هم داسې ده چې کله هغه وشي نو د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده نشته دی کله چې مظلوم سړی خیره وکړي په چا دې ظلم وکړو خیره یې وکړله نو د دې خیرې او د رب په منځ کې پرده نشته دی ښه بچو دا به ظلم به چا سره نه کوئ ښه په سپېړه به څوک نه وایي ښه په روژه کې به دا ګاډی مار په لته نه وایي ښه دا دیاړي مار به نه وایي ښه دا پروټ والا به نه وایي ښه دی به په سپېړه نه وایي ګورئ مه کوه دا به چرته مظلوم شي ته به چرته ظالم شي او روجه به خیر دی که په سړک کې ولاړ دی خیر دی که په مخې ګیره نشته خو چې مظلوم دی او خیره یې وکړله واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب د دې خیرې او د رب په منځ کې بالکل پرده نشته خو بچو یو دعا هم شته دی چې د هغې دعا او د رب په منځ کې پرده هم نشته که نه داسې دعا هم شته دی هغه دعا کومه ده بچو هغه دعا د پلار دعا ده چې کله پلار د بچي دپاره لاس اوچت کړي د دې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته دی دې کې هم پرده نشته ښه شکر وباسه چې پلار کور کې لري چې یو داسې دعا لري چې د هغې دعا او د رب په منځ کې حجاب نشته پرده نشته نو بچو بچیا غټ سړی شه خو د پلاره نه غټ سړی شه خو د موره نه غټ سړی شه خو د استازه نه ښه صحابي راغی نبی علیه السلام ته وی جهاد لزمه خو تا سره مشوره کو نبی علیه السلام ته وی تا نه مشوره علم جهاد لزم خو تا نه مشوره علم نبی علیه السلام ورته فرمای صحابي له مشوره ورکړي وی کور کې دی مور شته کور کې دی مور شته هغه ورته وی او نبی علیه السلام واپس کو ولاړ شه فإن الجنة تحت رجلها ورشه کور ته جنت ستا د مور د خپې د لاندې دی ورشه کور ته ورشه فإن الجنة تحت رجلها بچړو حفاظو ناظر اخوانو نن چې کور ته لاړ شي ماسخوتن د مور دی خپو ته به کینی او داسې به له چاپي شروع کړي وایي بچیه ته څه کېدل تاسو ته هم وایم چې د چا نن میندې شته دی چې نن کور ته ورشه د مور دی خپو ته داسې کښېنه او دا خپې چاپي کوه مور به وایي بچیه ته څه کوې ته به ورته وایي مورې ما ته یو حدیث راورسېدو چې فإن الجنة تحت رجلها د دې خپو د لاندې جنت دی ما لږ پرېږده زه دا چاپي کوم زه دلته جنت ګورم مور ما دلته جنت لیدلی دی ما د جنت سبق ویلی دی ته وایې زه ستا خپې چاپي کوم زه هم چاپي کا خو جنت دلته نشته د مولي صاحب خپې چاپي کا خو جنت نشته د مشر خپې چاپي کوم چاپي کا خو جنت نشته بچیا که ته هغه خپو چاپي غواړې
چې ته چاپی کې د هغې د خپو د لاندې جنتي ځوانانو بچو که هغه خپې غواړئ چې د هغې د خپې د لاندې جنت دی هغه یو د مور خپې دي ګورې بیا به مور نه بیا به مور نه بیا به ګرځې زما خپې به چاپی کې او د بل به چاپی کې زه به تا ته وایم چې چاپی که ثواب شته خو جنت نشته که ته ما نه تپوس وکړې چې ما ته هغه خپې وښیې چې زه هلته جنت وګورم زه به وایم چې هغه د مور خپې وي او هغه نن نشته هسې مه ګرځه ځان به نه ستړی کوي هغه خپې چې وي هغه د مور خپې وي چې د هغې د لاندې جنت پروت و بچو د مور خپو لځئ د مور خپو لځئ نصیحت هم دی سبق هم دی درخواست هم دی وصیت هم دی چې ماسخوتن د مور خپو له ټیم وباسئ ماسخوتن وله ټیم وباسئ سبا به بیا داسې خپې ونه مومي چې د هغې د لاندې به جنت یې ګورئ ښه د مور د خپو د لاندې جنت دی بچو د مور خپې کلکې ونیسئ ښه او د رمضان المبارک قیمتي میاشت را روانه ده صاحب استطاعت خلقو ته وامه د وس خاوندانو ته وامه چې د چا لږ وس شته دی او طاقت یې لږ شته دی کوشش وکړئ خپل سیز د بل سره نیم کړئ بچو د وس نه ځان کې دا جذبه پیدا کړئ ښه چې زه به د بل خدمت کوم زه به بل ته خیر رسوم زما د لاسه زه به یوازې حافظ نه یمه زه به خادم هم یمه زه به خیرخوام یمه زه به د قوم نوکر هم یمه زه به د خپلې علاقې ته خیر هم رسوم د اوس نه دا جذبه ساتئ چې د رمضان میاشت شروع شي خپل سیز د غریبانانو سره نیم کړه دا هم خوند کوي چې ته په درستخوان ناست وي او اذان شروع کی او تا سره گیر چاپیره بچی ناسی او ته ښه دوه درې قسمه شربت یې کړی کجوره درته یوه پرته یې او ډوکې دله تې ایستلی او ته یې کجوره رالی او خورې دا هم مزه کوي خو د تا دا مزه هم نه ده لیدلې چې په تا اذان رالی او ته په د یو کور په وره کې ولاړې چې هغې کور کې یتیمانان یې یوه کونډه مور یې پکې هغې د سر سوری نه او پتا اذان رالی او ته دند روجه ماتی ولیگی او الته درستخان اولگی اغی روجه ماتی او تی پوره کې ولاړې او کجوره خولې ته ولی ته د یتیمانانو پوره کې روجه ماته کې تا دا مزم نه دی لیدلی تا دا خونم نه دی اغستی که نه چې ته پوره کې ولاړې او کور کې دی بچی انتظار کوي او د چا درستخوان دی برابر کړي او هغې هلته لپې اوچتې کړي د رب نه دعاګانې غواړي ښه نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما چا چې په یو روجهدار اوبه وڅکولې یی په ګېډه موړ کو یو روایت کې اوبه ورکړلې لکه تا وله روټۍ لیږلې وه وی خوړله اوړه دې لیږلي وو هغه یې پخ کړې ده او په درستخوان یې کېښوده یی شربت کړی دی اوبه دې لیږلي دي هغه په درستخوان پرتي دي او راوایي غستلې ویڅکلې نبی علیه السلام فرمایي ومن سقا صائما سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنه چا چې په یو روجهدار باندې ماښام اوبه وڅکولې سقاه الله من حوضی په دې کس په الله په قیامت کې زما د حوض نه یو ګوټ وڅکي اب داسې ګوټي لا یظمأ حتی یدخل الجنه چې تر څو پورې جنت ته نه داخل شوی هغې پورې به دا بنده بیا نه تږی کېږي الله اکبر که دا غواړي چې زه د حوض نه یو ګوټ وڅکمه د قیامت د تندې نه محفوظ شمه نو دا 29 ورځې دي وګرځه خلقو له روجه ماتي اوسه خلقو له اوړه اوسه خلقو له روټۍ اوسه خلقو له اوبه اوسه دا پې تقسیم کا وایي ته روجه ماته وه او زه به وره کې ولاړ یم ته اوبه څکه او د دې ګوټ اوبو په بدله کې به الله ماله د حوض یو ګوټ راکوي ښه ځوانانو صاحب استطاعت کسانو دا موقع یوه میاشت سره موقع ده بیا به دا اوبه په کس وڅکئ دا ګیلاس په پې وڅکئ ثواب دی خو د حوض ګوټ نه میلاویږي بیا به روټۍ په چا وخورئ ثواب دی
خود حوز ګډ چې تا ته میلاویږي هغه به په روژه کې ابا یا 29 ورځې یا 32 ورځې چې دا د حوز ګډ مقرره روانه ده وګرځئ د غریبانانو تپوسو کوئ د کونډو تپوسو کوئ د یتیمانانو تپوسو کوئ تاسو به د اوس نه ځان له اختر له جوړې بیا اخیست اختر لا کله دی جوړې به م اخیست دا منمه ځان له جوړه کړه زه څه نه وایم ته به ځان له جوړی بچی له به جوړی خپل بچی له ړومبی جوړه که ځان لم جوړه که خو یو سبق یې زده که ته چې د اختر په شپه ستا بچی د ټیلر نه جوړه راوړي تا ته پته نشته دی ستا دې ګاونډ کې یوه کونډه ښځه وي د هغې بچي دي هغوی د اختر کپړې نه وي چې د اختر شپه شي نو مور بچی له راځي بچی مور له راشي پلانکي ماشوم خو خپلې کپړې راوړلې زما کپړې د کم ټیلر سره دي مور ورته کله وی د پلانی ټیلر سره دی کله وی د پلانی سره دی چې دا شپه پخه شي بچی راشي مورې زما کپړې زه به سار څه اغوندمه هغې مور له بل فکر ور نشي هغه مور ورته وي بچیا دا نن چې کپړې راوړلې د دې پلارانو او ته کپړې مه غواړه ځکه چې ستا پلار نشته او دا بچی سملی او دا کونډه ورته ناستی ټوله شپه دې کونډې له خوب نه ورځي دا کونډه جاړي وایي سار به زه دا بچی څنګه رضا کومه دی به زه د اختر مانځه له څنګه لیږم دی به ما نه نوې کپړې غواړي ټوله شپه ستا په ګاونډ کې یوه کونډه لګیا ده د اوښکې د سترګو نه یې اوښکې بهیږي خوب یې بې خوبه دی هغې له خوب نه ورځي او تا جامې اسري کړي او په انګر کې دې ور اچولي وایي اسري ماته نه شي سار بیا د اسرای پته نه لګي او بچو له دې دوه جوړې کړي د دې کونډې د دې اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا اوښکو تپوس په رب د چا نه کوي دا به ستا نه کوي ته یې په ګاونډې ته یې رشته دار د دې اوښکو تپوس په الله په قیامت کې موږ نه کوي ښه دا کونډه ټوله شپه جاړي وایي زه به دا بچی سار څنګه رضا کوم زه به دا بچی څنګه رضا کوم که دا دې له انتظام کړی او دا اختر ساري او دا کونډه بچو ته جامې واغوستی او دا کونډه لاس اوچت کی او دا یتیمانان بچی لاس اوچت کی زه وایم ته دې په نوې جوړه کې مزه ته دې اډو په نوې کې لاړ نشي ته دې په زړه کې لاړ شي خو چې کونډې او بچو لپې اوچتې کړي او د اختر شپی او رب ته اوازونه کوي او ستا دپاره دعاګانې غواړي ښه شهر المواسات دا د همدردۍ میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته دا د کونډې د کور د معلومولو میاشته دا د فقیر د کور د معلومولو میاشته چې میاشتې تیره کړله او اختر راغی او ترستر پکې رانغې ترس رانغې بس روجې پیدا نه ده کړې ښه روجه یوازې ده نه ده چې ته ماښامه پورې وږې وګرځه ښه دا د ترس میاشته دا د نرم سلوک میاشته دا د خلقو د خیرخواهۍ میاشته رب العالمین دې د ټولو دا حاضري قبوله کړي او رب دې موږ روغ جوړ رمضان ته ورسوي او رب موږ له د صحیح عبادت توفیق په رمضان کې راکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین